बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په تیر لیکچر کې مونږه ایکسرسایز 7.3 ختم کړو. نن به مونږه ایکسرسایز 7.4 شروع کوو. ایکسرسایز 7.4 کې چې کوم زموږ سره ټاپکس دي نو هغه ټول زموږ سره د ټریګنومټریک ریشو سره ریلیټډ دي. وس ټریګنومټریک ریشو چې کوم دی دا مونږه معلومو څنګه نو یاد وساتئ چې زموږ سره مثال په تور دا یو ټراینګل دی او دا زموږ سره یو انګل ټیټا جوړی په دې کې لانګیسټ سایډ د زموږ سره هائی پاچ نیوسي زه به ورته هائی په لیکم. انګل ته مخامخ سایډ ته موږ پرپینډیکولر وایو او د انګل سره ایډجسنټ سایډ چې کوم دی ته مونږه بیس وایو. وس دا زموږ سره ټریګنومټریک ریشوز چې موږ معلومونه په دې کې زموږ سره یو راځي ساین ټیټا، بل دی کاس ټیټا او بل دی ټینجن ټیټا. او بیا د ریسیپروکل چې دی دا به موږ معلومو او اول به موږ ساین ټیټا کاز او ټینجن معلومو. نو ساین ټیټا یاد ساتئ زموږ سره برابري پرپینډیکولر ډیوایډ بای هایپاچنیوس، کاس ټیټا زموږ سره برابري بیس ډیوایډ بای هایپاچنیوس او ټینجن ټیټا زموږ سره برابري پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس. وس د ساین ټیټا ریسیپروکل چې کوم زموږ سره هغه دی زموږ سره کوسیکن ټیټا. اس نه به سی ته ځئ دا په دې کې به ځان نه کنفیوز کوئ لکه ساین دی نو کوسیکن به وي د کاز ریسیپروکل به راځي سی ده نو هلته به اس لیکئ سیکنډ او د ټینجنټ به راځي کوټینجنټ کوټ زه لیکم بس. نو دا به الټه کیږي ګوره د ساین کوسیکن د ون ور ساین برابر دی نو دې کې به الټه چې شي هایپاچنیوس به بر شي او پرپینډیکولر به لاندې شي. سیکن د کاز اپوزیټ ریسیپروکل دی نو دا به شي هایپاچنیوس ډیوایډ بای بیس او کوټینجنټ د ټینجنټ ریسیپروکل دی دا به زموږ سره شي بیس ډیوایډ بای پرپینډیکولر. نو چې کله تاسو دا درې ساین تاسو دا درې چې کوم ریشوز دي دا وپېژندل دا تاسو په دې پوه شوئ نو باقي دا درې چې کوم دی دا بیا ریسیپروکل دي په دې به تاسو پخپله پوهېږئ. د دې دپاره تاسو یو سټیټمنټ ځان سره ولیکئ هغه دی چې سم پیپل have curly brown hair through proper brushing. نو دا چې تاسو ته دا سټیټمنټ دی دی سم پیپل هیو کرلی براون هیر تھرو پراپر برشنګ نو دې نه بیا تاسو دا ټریګنومټریک ریشو جوړه اس باندې ساین پیپل باندې پی پکې راغلی نو پرپینډیکولر اچ باندې هایپاچنیوس نو پرپینډیکولر ډیوایډ بای هایپاچنیوس دغه شان سی باندې کرلی سی کاس ټیټا بی باندې بیس اچ باندې هایپاچنیوس ټی باندې ټینجنټ پی باندې پرپینډیکولر بی باندې بیس. نو د دې سټیټمنټ نه بیا تاسو دا ټریګنومټریک ریشو چې کوم دی دا پیژندلی شئ دا ځان سره یاد وساتئ او بیا دا باقي سټیټمنټ چې کوم دی دا د نورو ریسیپروکلي نو د دې معلومول بیا اساني. د دې نه بعد چې کوم دی موږ به دا ټریګنومټریک ریشوز معلومو خو دا موږ د یو یونټ سرکل لپاره معلومو نو دا به په دې به لږ ځان پوه کئ. یونټ سرکل زموږ سره هغه سرکل چې د هغې ریډیس زموږ سره ون یونٹ یا 1 میټر مثال په طور 1 سنټي میټر 1 ملي میټر 1 کیلومیټر کار څه نه خو 1 یونٹ زموږ سره د هغې میګنیچیوډ وي ریډیس وي ریډیس یې 1 یونٹ مثال په طور دا سنټرل پوینټ او شو او زموږ سره دا ایکس ایکسس شوه او دا وای ایکسس شوه او زموږ سره یو ویکټر دی هغه او پی دی یا یو لاین دی او پی. نو تاسو به بس چې ریډیس یې 1 دی خو دا هم ریډیس دی نو دا به زموږ سره 1 یونټ راځي آر دی نو دا 1 یونټ راغی. وس که د دې دا ټریګنومټریک ریشوز موږ معلومو نو دا زموږ سره پرپینډیکولر شو او دا بیس شو. نو ګورئ ساین ټیټا پرپینډیکولر په وای ایکسس باندې ته موږ دلته وای وایو او بیس چې کوم دی په ایکس ایکسس دی نو ته به موږ ایکس وایو. نو ساین ټیټا پرپینډیکولر دا ټیټا دا y ډیوایډ بای
1 वली ची हाइपोटेन्यूज दंग सरा 1 दे नो दंग सरा sin थीटा इज इक्वल टू दलता डायरेक्ट y बराबर राशि दाशान cos थीटा बेस दंग सरा x दे नो x डिवाइड बाय 1 या बराशी x टेंजेंट थीटा आगा बजूंग सर राशि परपेंडिकुलर बटा बेस नो y डिवाइड बाय x पर राशि दशान कमुंगा ब्या हागा नोर ट्रिग्नोमेट्रिक गोरा द साइन रेसिप्रोकल राजी द s न c त नो कोसिकेंड आगा बजूंग सर 1 ओवर y राजी और सेकंड द cos रेसिप्रोकल c न s था आगा बजूंग सर 1 ओवर x राशि और द कोटेंजेंट द टेंजेंट रेसिप्रोकल आगा बजूंग सर राशि x बटा y दा जंग सर द यूनिट सर्कल लपारा दा जंग सरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज छू द देना बाद चिकम दे मुंग बा साइन मालूमो चियारा कल ब साइन पॉजिटिव काज पॉजिटिव और टेंजेंट कोसिकेंड कोटेंजेंट और सीकेंड दा बखल पॉजिटिव द कम एंगल लपारा पॉजिटिव और द कम एंगल लपारा बदा नेगेटिव नो पदी के बजान कंफ्यूज कवे ना दे तलग वक्के दे प फर्स्ट क्वाड्रेंट की रमुंग सरा मुंगा प थेर एक्सरसाइज की वीडियो चे एंगल 0 नवाले तर द 90 पूरी द 90 नवाले तर 180 पूरी सेकंड क्वाड्रेंट द 180 नवाले तर द 270 पूरी थर्ड क्वाड्रेंट द 270 नवाले तर द 360 पूरी फोर्थ क्वाड्रेंट वस मिसाल पतवर स्ता एंगल ची दे थीटा द 0 नवाला 90 पूरी दे नुस्ता सरा उगोरई प फर्स्ट क्वाड्रेंट की x हम पॉजिटिव y हम पॉजिटिव दे नु जमुंग सरबा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ची दी ठोल पॉजिटिव रहे वली ची sin थीटा द y बराबर दे cos द x बराबर दे आओ टेंजेंट द y बटा x बराबर दे दा नोरम प y x डिपेंड के y x द्वारा पॉजिटिव दी न दे द वजना बा टोल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो द फर्स्ट क्वाड्रेंट द पार पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब दा चे एंगल 0 नवाला 90 पूरा आ गए फॉर एग्जांपल 70 आ गए 80 आ गए 60 आ गए हो जा 90 और द 0 पमंस की देना बाद क्या एंगल द 90 और द 180 पमंस की आ गए नुक मिसाल पतोवर एंग थीटा दे जेड तराला बस जमुंग सरा वेक्टर दा दे द दे पजे दार आ गई पदे लगजान पोए के नो दल तवस उगोरे ता सुचु x ता सुसरा नेगेटिव शो दलता x नेगेटिव करा और y पॉजिटिव दा x नेगेटिव शो y पॉजिटिव शो नु दलता गोरे बस sin थीटा दा y बराबर दी चूंकि y पॉजिटिव दा पर सेकंड क्वाड्रेंट की बस sin थीटा पॉजिटिव रह दी सही cos थीटा चूंकि x नेगेटिव देने cos थीटा बन नेगेटिव रह जी दा बन नेगेटिव रह जी और टेंजेंट गोरे y नेगेटिव x नेगेटिव दे y यो माइनस पे करा गए नो दे वजन टेंजेंट थीटा व हम नेगेटिव रजी दगाशान कोसिकेंड अगम प y डिपेंड कई नो दा बची कम दे ची y पॉजिटिव दे नो कोसिकेंड व हम पॉजिटिव रजी और दा प x डिपेंड कई सीकेंड नो ची x नेगेटिव दे नो सीकेंड थीटा व हम नेगेटिव रजी और कोटेंजेंट हम प x और y दोनों डिपेंड कई नो ची यो पे नेगेटिव दे नो दा प नेगेटिव रजी नो दो क्वांटिटीज़ ब सेकंड क्वाड्रेंट की साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव हुई बाकी सलोर क्वांटिटीज़ रेशो चिकम दी दाबा नेगेटिव राजी द देना बाद का थर्ड क्वाड्रेंट तमुंग राशु मिसाल पतोर दा थीटा दंग सरा बिटवीन 180 एंड 270 दा तल तराला दल तो गो रही लान दे y होम नेगेटिव दे x होम नेगेटिव दे नो ची y होम नेगेटिव x होम नेगेटिव वी नो ब्याता सु गो रही वस y नेगेटिव दा और साइन थीटा चिकम दे डिपेंड के प y बानी नुताब नेगेटिव राशि प थर्ड क्वाड्रेंट के x हम नेगेटिव दे नो द दे वजना कोसिकेंड cos थीटा ब हम नेगेटिव राशि टेंजेंट तो गो रही y हम नेगेटिव दे x हम नीचे द्वारा माइनस माइनस लगाओ माइनस माइनस ब कट नु दावा पॉजिटिव राशि प थर्ड क्वाड्रेंट की ब टेंजेंट पॉजिटिव हुई प थर्ड क्वाड्रेंट की कोसिकेंड तो गोरा दा y देनो y नेगेटिव दे दा हम नेगेटिव ही सीकेंड ब हम नेगेटिव भी कोटेंजेंट तो गोरा y x बटा y देनो x हम माइनस y माइनस कट बशी दे वजना दा पॉजिटिव रजी नो प थर्ड क्वाड्रेंट की ब टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव ही बाकी सलोर क्वांटिटी ब नेगेटिव ही बियारा शे फोर्थ क्वाड्रेंट ला प फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों गोरा जमुंग सरा x पॉजिटिव भी
دلته وګورئ دې سایډ ته ایکس پازیټیو دی که نه نو چې ایکس پازیټیو راغی وائی نیگیټیو دی نو ساين به نیگیټیو وي د دې نه بعد کوسیکنډ به هم نیگیټیو وي ایکس پازیټیو دی نو کاز او سیکنډ به پازیټیو وي او ټینجنټ او کوټینجنټ و صرف وائی نیگیټیو ده نو دې وجې نه به ټینجنټ هم نیگیټیو وي او کوټینجنټ به هم نیگیټیو وي نو دا وستا ځان سره یاد وساتئ چې په فرست او په فورث کوارډرنټ کې به کاز او سیکنډ پازیټیو وي په فرست او په فورث کوارډرنټ کې په سیکنډ او په تھرډ کوارډرنټ کې به زموږ سره کاز او سیکنډ نیگیټیو وي د دې نه بعد صرف په تھرډ کوارډرنټ کې او په فرست کوارډرنټ کې به ټینجنټ کوټینجنټ پازیټیو وي باقي به نیگیټیو وي او ساين د پاره چې کوم دی چې کله وای نیگیټیو وه نو هغه دی زموږ سره تھرډ او فورث کوارډرنټ په دې کې به ساين او کوسیکنډ چې دی دا به نیگیټیو راځي نو تاسو به په دې باندې ځان پوهه کوئ چې ټیټا ته به ګورئ چې ټیټا په کم کوارډرنټ کې ده د هغې مطابق به بیا تاسو هغه ساين چې کوم دی جوړوئ د دې نه بعد به بیا مونږ د ټریګنومیټریک ریشوز چې کوم دي لکه انګل دي 0 30 60 90 45 د دې لپاره به د دې ویلیوز به څنګه مونږ معلومو د دې لپاره یو ټیبل وي نو هغه ټیبل چې کوم دی هغه به تاسو ځان سره یاد ساتئ نو اوس دا ټیبل به څنګه جوړیږي او دا به تاسو یاد کړئ طریقه نو چې تاسو ته طریقه یاد شي ډایرکټ به تاسو ته ساين 30 څه ویلیو د ډایرکټ به تاسو سره هغه ټیبل نه معلومیږي د دې ټیبل جوړولو طریقه زه تاسو ته ښیم چې دا مثال په تور ټیټا شوه نو دا به 0 ډیګري دلته 30 ډیګري او دا شو 45 ډیګري دا شو 60 ډیګري او دا 90 ډیګري دا ډیر زیات استعمالیږي نو په دې باندې لږ ځان پوهه کړئ اوس ګورئ دلته ساين ټیټه ولیکئ دلته کاس ټیټه ولیکئ او دلته ولیکئ ټینجنټ ټیټه چې دا درې معلوم شي باقي نور بیا په اسانه ملاوي بلکې دا دوه چې معلوم شي نو ټینجنټ بیا معلومېدی شي په دې باندې ځان پوهه کړئ دلته به ګوره 0 ولیکئ 1 2 3 او 4 بیا دغه شان دلته په کاز د پاره به د 90 نه 0 شروع کړئ 0 1 2 3 او 4 فرست ټیپ دا شو د دې نه بعد په 2 باندې به دا ټول ډیوایډ کړئ دا ټیبل ډېر اهم دی په دې ځان پوهه کړئ بیا تھرډ سټیپ فرست سټیپ کې به 0 1 2 3 4 مو ولیکل په سیکنډ سټیپ کې به ټول په 2 ډیوایډ کړه په تھرډ سټیپ کې به د برني د نامریټر روټ واخلو چې کله دا روټ مونږ واغسته اوس ګورئ 0 انډر روټ نه 0 راځي او 0 ډیوایډ بای 2 نه راځي 0 1 انډر روټ د 1 برابر دی نو 1 اوور 2 راشي 2 انډر روټ بای 2 دی خو ګورئ اوس په دې ځکه ځان پوهه کړئ 2 انډر روټ ډیوایډ بای 2 اوس په ټیبل کې دا 1 اوور 2 انډر روټ لیکلی شي دا څنګه راغلی اوس دی خوا 2 چې کوم دی 2 انډر روټ ملټیپلای بای 2 انډر روټ زه ملټیپلای کوم د دې نه به راشي 2 انډر روټ سکویر داسې 2 انډر روټ سکویر به ترې راشي سکویر او روټ کټکېږي واپس چې 2 راځي نو د 2 په ځای که زه 2 انډر روټ ملټیپلای بای 2 انډر روټ ولیکم نو دا د 2 برابر دی دا واپس چې 2 راتلی شي نو ګورئ 2 انډر روټ کټ شو زموږ سره به راشي 1 ډیوایډ بای 2 انډر روټ دا خو 3 انډر روټ بای 2 خو په ټیبل کې دی همدغسې دی 4 انډر روټ چې دی دا 2 برابر دی نو دا زموږ سره 2 بټه 2 د دې نه راځي 1 همدغه خبره دلته هم شوه 4 انډر روټ د 2 برابر دی 2 بټه 2 1 3 انډر روټ بای 2 په خپل دی 2 انډر روټ بای 2 څنګه چې دلته موږ دا پروسیس وکړو دغه شان دا به د 1 اوور 2 انډر روټ برابر وي او 1 انډر روټ د 1 برابر دی دا 1 اوور 2 راشي او 0 انډر روټ د 0 0 بای 2 نه 0 ټینجنټ ټی دا یاد وساتئ چې ټینجنټ ټیټا د موږ سره برابري د ساين ټیټا ډیوایډ بای کاز ټیټا اوس ګورئ ساين بټه کاز د ټینجنټ ساين بټه کاز برابري نو 0 بټه 1 هغه راځي 0 1 بټه 2 ډیوایډ بای 3 انډر روټ په دلته راشي ساين دی 1 بټه 2 ډیوایډ بای 3 انډر روټ بټه 2 دلته لاندې ولیکئ اوس 1 اوور 2
او ډیوایډ بای 3 انډر روټ بای 2 دینه سره راځي نو 1/2 ملټیپلای بای 2 ډیوایډ بای 3 دا ملټیپلیکیشن ته چینج شو دا الټه شي نو 2 او 2 کټ شو نو پاتې شو 1 ډیوایډ بای 3 انډر روټ ته دینه برشي بیا 45 1/2 انډر روټ دواړه سیم دي نو دا دواړه به کټ شي دینه برشي 1 3 انډر روټ بای 2 ډیوایډ بای 1/2 په دې ځان پوهه کوي ډیوایډ بای 1/2 دا شان دا پروډکټ ته چینج کړئ نو 3 انډر روټ بای 2 ضرب 2 ډیوایډ بای 1 بشي 2 2 کټ کړئ نو دې نمبر راشي 3 انډر روټ انډر روټ 3 او 1 بټ 0 نو ایوریثینګ ډیوایډ بای 0 چې دا انډیفاینډ یا د انفینټی برابر وي دا زموږ سره د ټیګنومټریک ریشو د لپاره ټیبل شو د دې ټیبل طریقه تاسو په فرست ټیپ کې به مونږه 0 1 2 3 4 لیکو په سیکنډ کې به ټول په 2 ډیوایډ کو تھرڈ سټیپ کې به د برني روټ واخلو سمپلیفای به کو زموږ سره به ټیبل معلوم شي نو دا طریقه د ټیبل د جوړولو د ټریګنومټریک ریشو د پاره ده ادینه بعد به ایکسرسایز 7.4 درازو پاغي کې به بیا موږ دا ټول هر څه ټاپک چې کوم ډیسکس کړه او به موږ پریکټیکل کوېسچن به دې باندې سال کو